بعض کسانی هغه زکات ورکوي، هغه بل کلی ته زکات لیږي یا بل ښار ته زکات لیږي. نو بهتره طریقه دا ده چې خپلو عزیزانو رشتہ دارانو او کوم ملک چې وي هغې له زکات ورکړه. خو که نور ځایونو کې ضرورت ډېر دی یا ستا رشتہ داران بل ځای کې دي یا بل ځای کې ضرورت ډېر زیات دی مدرسه کې او دغه رنګې نورو ځایونو کې، نو اوس ته زکات لیږي. نو دا یاد لري عزتمندو چې کله سړی یو بل ملک ته زکات لیږي نو په هغې باندې خرچه راځي. پیسې چې ته لیږي ډراپ لیږي، نو که په بینک کې لیږي بینک هم تا نه پیسې اخلي. دغه رنګې مثلا که په ټي سی ایس لیږي هغوی هم تا نه پیسې اخلي. منی اډر والا، مختلف اکاؤنٹس والا هغه تا نه کټینګ کوي، ځکه تا له سروس درکوي، تا له خدمت فراهم کوي، ستا خدمت کوي، تا له پیسې یو ځینې هونډۍ والا تا له پیسې د بل ځینې پیسې وړي، تا نه د هغې خپله خرچه دي. نو سروس چارجز حق الخدمت د پیسو د وړلو خدمت اغستل دا جایز دی، خو معلوم پکار وي چې دومره دومره به درنه اخلم. خو اوس مسله پکې دا ده چې مثلا 1,00,000 روپۍ ته لیږي نو هغه دنه مثلا 2,000 روپۍ کټ کوي یا 1,000 کټ کوي. د مختلفو کمپنیانو مختلف ریټس وي، ریټونه وي، مختلف طریقې کار وي، د هغې مطابق هغه تا نه هغه حساب سره پیسې کټ کوي. مثلا 1,00,000 کې څوک 1,000 کټ کوي، څوک 500 کټ کوي، څوک 2,000، څوک 3,000، څوک 5,000، چې څومره ځای وي، مسافت وي، علاقې مختلف لارې مختلف ریټونه وي. نو اوس یو سړي ته زکات لګي، مثلا مدرسې ته د زکات راولېږلو یا یو غریب له د زکات راولېږو، هغه ته ته بینک نه وصول کا. نو هغه چې کله 1,00,000 روپۍ وصولوي نو هغه له 1,00,000 نه ورکوي، هغه کټوتي تی کېږي، هغه سروس چارج هغه تی کټ کی. نو مثلا هغه ته 95,000 روپۍ ملاو شوي یا 50,000 تا لېږلي هغه ته 45,000 ملاو شوي. داسې نور مثالونه چې هر څومره چا سوي، خو کټینګ وشو. نو اوس چې کوم سړي زکات را لېږلی د هغه به څومره زکات ادا کېږي، دا مسله ده. بعض وخت سړی زکات هم ورکوي خو هغه زکات طریقې کار باندې نه پوهېږي، ګناهګار پاتې شي. قیامت ورځ تا زکات کم ورکړی چې ما خو پوره 1,00,000 لېږلی وي، تا خو چې لېږلی 1,00,000 وي، خو چې سړي ته ورسېدې نو بیا 95,000 ته جوړې شوې وي. دې ته ګوره که نو مطلب د خبرې دا دی چې کوم سړی زکات را لیږي خرچه په هغه باندې ده، خرچه په هغه باندې د لارې لېږل. نو دې وجې نه یا مثلا که داسې اکاؤنټ وي هغې ته ته ډایرکټ ټرانسفر کړي 1,00,000 روپۍ او هغه فایلر وي نو بس هغه نه بیا کټوتي نه کېږي. نو که هغه ته واپس وتلو ټایم کې پوره میلاو شوې نو د دې وجې نه بس بیا ستا 1,00,000 روپۍ زکات ادا شو. نو دا به د هغه سره کنفرم کې د هغه نه به معلومات کې چې بچیه دا پیسې ته په څه باندې وباسې، یا بس د شک نه خبر وباسه، هغه سروس چارجز ته د خپل جب نه ورکه. خو که یو سړی وایي چې دا خو زه ډېر زکاتونه ورکوم ما باندې ډېر راځي، نو بیا داسې چلو که چې هلته یو کس له ورکه، دغه یو وکیل له چې ستا وکیل له مې پیسې ورکړې، نور وروره ستا خپله خوښه ده، که اوس یې ځان له هلته وړې او که دلته یې وړې دا د خپل کار دی. داسې چل هم کولی شي. مثلا دوبۍ کې یو سړی زکات ورکوي نو او دلته را لیږي نو ستا یو ملګري له دې هلته ورکړي 1,00,000، نو ته چې ورته اجازت ورکړي چې هغه له یې ورکړه نو هغه له چې څنګه 1,00,000 ورکړې بس هغه 1,00,000 روپۍ زکات ادا شو. اوس دا ملګری تا له دا 1,00,000 روپۍ را لیږي نو دا خو ته په خپله باندې اوس مې را لیږه که نه، نو چې ته په خپله ځان له راوړي دا خرچه بیا په تا باندې ده، د هغه زکات ادا شو. خو که هغې را لیږي هغه خپل چارجز ورکوي، هغه پیسې به هغه ډراپ خرچه به هغه کوي. دی طریقې سره دی وجې نه موږ له بعضې کسان زکات پیسې راوړي ایزي پیسه کې، ایزي پیسه کې هم کله بعضې اکاؤنټونو ته چې ته لیږي کټینګ کوي. نو موږ مدرسې چې کوم ایزي پیسه اکاؤنټ دی جاز کیش دی، نو موږ دلته دکاندار ته ویلي دي چې خیر دی موږ به تا له دې باندې بل داخلو، بل شی به داخلو، موږ له پوره پیسې راکوه. نو هغه موږ له بیلونه راکړي، موږ د هغه بل پې داخل کړو، هغه موږ له پوره پیسې راکړي. نو ما هغه تپوس کړي چې ته ولې داسې کې دې لږو روپو دپاره ته دا خو لږ کټینګ کېږي 10 روپۍ 15 روپۍ. موږ ویل دا بعضې کسانو زکات را لیږلی نو چې 15 روپۍ کمې شي نو موږ خو د خپل جب نه بعد نه شو اچولی، زه 15 به واچوم، یو سړي ډېرې پیسې را لیږلي نو زه خو د ځان نه پکې هغه ډېرې نه شم اچولی. نو دې وجې نه موږ تا ته وایو چې موږ له پوره پیسې راکوه، یا بینک نه موږ لږې لږې راوباسو چې کټوتي پکې ونه شي. چې د چا زکات 1 روپۍ پاتې شو د قیامت پر ورځ بیا موږ ته وایي چې ما خو پوره پیسې را لیږلې وي، ما ته څه پته وه چې ته نان فایلر او تا نه ټیکس کټ کېږي او پلانې کټ کېږي. نو د دې خبرو هم پکې زکات کې خیال ساتل پکار دي. دا یو اهم مسله